نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی درې تنه داسې دي کنه چې الله تبارک وتعالی باندې د دوی سره خبرې وکړي ولا یزکیهم او نه به د ګناه نه پاک کړي. درې تنه په ورځ د قیامت داسې دي چې الله تبارک وتعالی به سره خبرې په رحم سره نه کوي، خبرې به سره د الله په غصه او دویم دا چې ولا یزکیهم د ګناه نه به پاک نه کړي. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغې کې فرمایي شیخ زان بوډاک بدکاره سپینګیری بدکاره الله دې دې حالت نه موږ ټولو ته پناه راکړي. دا انسان چې دی الله تبارک وتعالی به په ورځې د قیامت ده ته د رحم په نظر باندې نه ګوري، خبرې به ورسره نه کوي. ځکه دا وخت هغه وخت دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله یو سپینګیری لاس اوچت کی او دی وی الله ما معاف کا، الله ما معاف کا، الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی دی ما معاف کو ځکه د سپینو ډکو نه ماله حیا راسي. زه دا نشم کولی چې د لاسونه تش دته واپس کم. دی چې څه دعا غواړي زه به یې قبلومه. نو یو په هغې کې دا دی چې عمر یې پوخ شوی دی 80 کاله دي او په دې ټایم کې هم دی بدکاري کوي. بدکاري مختلف صورتونه دي. یو خو دغه بدکاري ده الله دې موږ ټولو ساتي. دویمه بدکاري د سترګو ده. دریمه بدکاري د غوږونو ده. پلیتې خبرې بدې خبرې دا اوري، په سترګو باندې غلط ځایونو ته ګوري. نو دا انسان د الله تبارک وتعالی ډیر زیات بدی شي او ناخوښه ده، ډیر زیات دا د الله تبارک وتعالی بدی شي. ولې؟ ځکه دا هغه وخت دی که نه چې الله تبارک وتعالی فرمایي عمر خو مې له درکو، ځواني خو دې په اخوا دې خوا کې تېره کړه، اوس درته موکه ده، ګیره دې سپینه شوه، اوس خو راشه تسبیح راواله، د الله ذکر شروع کړه، پرېږده دنیا مړه، دنیا اوس پرېږده وه. ولې؟ زامن دې را رسېدلي دي، انګیندې دې شته، نوڼه دې واده شوي دي، زمانې پوه شه، هغوی پوه شه، زامن دې پوه شه، ته راشه ځان له بستر راواله تبلیغ ته لاړ شه، تبلیغ له لاړ شه، ځان له ذکر و اذکار شروع کړه. دا ستا د دې وخت دی، دا ستا د هیرس وخت نه دی چې هلکان یو کوي او ته وایي چې نه ستا هیرس د هغوی نه زیات دی. دا دغه وخت نه دی، دا ستا د ذکر او اذکار وخت دی. دا ستا هغه وخت دی چې الله تبارک وتعالی په دې انتظار دی چې آخري ټایم دی به ما ته په دې ټایم کې توبه وباسي. دنیا کارونه په دې وخت کې لاس واخله. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی ته چې ډیر زیات بد شي او ناخوښه دی او په ورځ د قیامت په سره سمې خبرې ونه کړي، هغه کوم انسان دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ملک جبار متکبر بادشاہ، کبرجن بادشاہ، دا الله تبارک وتعالی ته خوښ نه دی. بادشاهي الله درله لویه مرتبه درکړې ده، نو اوس به ته به خلکو باندې ځان غټ حسابوي؟ نه تکبر ولې کوې؟ او که ته زه وایي زه بادشاهي منولې ستا د پاسه بل بادشاه نشته دی، ته د چا د حکم د لاندې نه ته ولې لویي کوي؟ ته ولې تکبر کوي؟ متکبر او کبرجن بادشاه الله تبارک وتعالی ته ډیر زیات ناخوښه دی، ډیر زیات بدی شي. بادشاه به تکبر نه کوي، لویي به نه کوي، دی به ځان عاجز حسابوي. عمر رضی الله تعالی عنہ بادشاه نه بادشاه و، د پارس نه څه کسان رالو د عمر رضی الله تعالی عنہ ملاقات له، چې رالو تپوس یې وکړو عمر کوم ځای د هغې خو دا خیال و، ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې د عمر رضی الله تعالی عنہ دومره دبدبه وه که نه چې په فارس کې به د عمر نوم چا اخسته هلته به په هغوی باندې لرزه راتله، په روم کې به چا د عمر نوم اخسته هلته به دې په یره کېدل، دومره دبدبه او یره وه. د فارس کسان راغلي وو، استازي وو، څه سوال جواب یې راوړو، نو د عمر رضی الله تعالی عنہ سره میلاوېدو، نو د هغوی خو دا خیال و چې د هغه سره ملاقات ډېر زیات ګران وي، څه په سپارښونو باندې به ورته ځان رسو، د هغه سره به څه قومندانان او د هغه سره به سیکورټي او څه لوی کار به وي، بیا لکه څنګه چې نن سبا بادشاهانو سره یې که نه هر سړی سره میلاوېدی شي،
د عمر سره به موږ څنګه میلاویږو چې راله تپوس یې وکړم وی عمر کم ځای دی موږ به د هغه سره په څه طریقه میلاویږو څنګه به د عمر سره میلاویږو که څه نه ورته وي هغې باغ کې به د کجورې لاندې چېرته ملاستې لاړ شي میلاو شي ورسره که نه وی څنګه دغې باغ کې به چېرته یې ګرځي به یا به ملاستې میلاو شي ورسره وی ښه چې دوی لاړو اوس غرمه ټیم دی عمر رضی الله تعالی یو تیږه راغستې سر ته ایښې ده او د کجورې ویښ ته ملاست دی هلته یو کس وی عمر به کم یو دی په دې باغ کې وی دغه د کجورې ویښ ته چې ملاست دی دا دی که وی دا دی وی دوی چې لاړو وی عمر رضی الله تعالی را پاسید وی امیر المؤمنین تاسو دلته مونږ خو چې ستاسو سره ملاقات ګران او تاسو خو به چېرته په ډېر غټه سیکورټۍ کې چېرته بنګړي خو به په لاس د سرو زرو تاج خو به په سر وي څه په ډېر لوی دغه کې به یئ او تاسو د مسلمانانو امیر المؤمنین یئ او په خاورو ملاس یئ عمر رضی الله عنه نه زه امیر المؤمنین نه یم زه د مؤمنانو خادم یم زه د هغوی امیر نه یم زه خادم یم نو ته په خاورو کې ولې ملاستې عمر رضی الله تعالی په دې خاوره به ځمکه داسې لاس راکاږه سر یې ښکته کړو وی دې له خو به یو ورځ داسې ځمه نو دې خاورو له به داسې ځمه اوس مې صرف د لاندې پرتې دي بیا به رانه یو طرف ته هم خاوره بل طرف ته هم خاوره د پاس هم خاوره لاندې هم خاوره د خاورو نه څه باک دی ولې کو بادشاه شوم نو خاورو کې به نه سمله